السلام علیکم ملګرو څنګه چې تاسو له معلومه ده عمران خان په جیل کې دی پرون ټول ورځ په میډیا باندې دا خبر چلیدلی او په الکترونیک میډیا باندې چې عمران خان د پی ټی آی چیرمنۍ عهدې نه د ختمولو فیصله راغلی ده الیکشن کمیشن دا فیصله کړې ده چې عمران خان د پی ټی آی چیرمن عهدې نه ختم کړلی شي اوس په دې خبر کې څومره حقیقت دی مکمل معلومات په دې ویډیو کې تاسو سره ډسکس کیږي بل بلاول بوټو پرون هم یو پریس کانفرنس کړی دی په اسمبلی کې چې هغې کې ډېرې غټې خبرې کړې دي او قسم له د عمران خان سایډ هم ایښتلی دی په هغې باندې به هم په دې ویډیو کې ډسکشن کیږي پرون دا خبره په الکترونیک میډیا ډیره زیاته چلیده خو حقیقت یې څه دی په هغې باندې لږه خبره کوو الیکشن کمیشن د دې خبر ډېر سختۍ سره تردید کړی دی څنګه چې تاسو له موي الیکشن کمیشن پرون په ټوله ورځ په میډیا باندې په الکترونیک میډیا جیو نیوز ایروای نیوز پی ټي وي هم څومره هم نیوز چینلې دي الکترونیک میډیا والا هغوی دا خبر چلولو چې عمران خان د پی ټي آی چیرمن نور نه دی د پی ټي آی چیرمنۍ عهدې نه هغه ختم کړلی شو د پی ټي آی پارټي چې کومه ده د هغې هر څه چې کوم دي بل کس له به حواله کیږي خو چونکې دې کې هېڅ قسم حقیقت نشته الیکشن کمیشن د دې خبرې ډېر سختۍ سره تردید کړی دی چې داسې هېڅ قسم کاروایي د الیکشن کمیشن د طرف نه ده شوې او دا هسې درو خبر دی اوس دا فیصله ولې بدله شوه عمران خان اخري مددګار څوک دی به هم په دې ویډیو کې تاسو سره ډسکس کیږي بل عمران خان وکیل پرون دا درخواست هم جمع کړی چې عمران خان توشخانه فیصله دی د عامر فاروق جج په سربراهۍ کې نه کیږي په دې جج هم پی ټي آی عدم اعتماد کړی دا الریډي تاسو سره دا خبر ما شریک کړی دی چې جج عامر فاروق باندې د پی ټي آی د طرف هم عدم اعتماد شوی دی نو د جج عمران خان چې کوم وکیلان دی غواړي چې د عمران خان فیصله دی جج عامر فاروق ونه کړي پرون چې بلاول بوټو کوم اهم بیان کړی دی په اسمبلی کې د هغې حوالې سره دا اپډیټ دی چې یو قسم له هغه د عمران خان سایډ هم ایښتلی هغه یو فیر خبرې کړي دي هغه ټایم کې دا فیر خبرې نه کولې اوس فیر خبرې کوي چې اوس حکومت ختمېدو کې دغه هفته نیمه پکې پاتې ده نو اوس داسې قسم خبرې کوي خبرې داسې کړي دي چې ما وایي نواز شریف ته او خپل والد صاحب له ووایي په یو میټینګ کې چې تاسو داسې سیاست وکړئ چې سبا زموږ ټایم را روان دی لکه د مریم نواز ټایم وایي را روان دی او بلاول بوټو وایي چې زما وایي ټایم را روان دی لکه تاسو خو الریډي خپل حکومت تیر کو خپل ټایم مو تیر کو بوډاګان شوئ اوس داسې سیاست وکړئ د لږ ټایم کې چې سبا خلک په موږ باندې یقین کوي چې سبا خلک زموږ په سیاست باندې یقین کوي نو تاسو داسې فیصلې مه کوئ تاسو داسې کارونه مه کوئ چې سبا خلک په موږ باندې یقین نه کوي لکه اشارې کوم طرف له عمران خان طرف له چې یو قسم د پی ډي ایم د طرف عمران خان سره چې کوم حالات روان دي نو اشارې هم دغه طرف له بلاول بوټو ویل چې ما نواز شریف او زرداری ته وایي چې تاسو داسې سیاست وکړئ چې سبا زموږ دپاره یعنې بلاول بوټو خپل ځان یادولو او مریم نواز دپاره سیاست اسان وي چې زموږ کوم راتلونکی ټایم دی لکه تاسو خپل ټایم تیر کو اوس خو زموږ د سیاست ټایم دی موږ د پارټۍ لیډران یو نواز شریف په د مسلم لیګ د مریم نواز چې کومه ده به د مسلم لیګ نون لیډر وي زه د پی پی پي لیډر به یم ستاسو نوم خو الریډي مطلب تاسو خو الریډي بس ټایم مو کم دی نو اوس داسې سیاست تاسو له پکار او داسې فیر فیصلې تاسو له پکار وي چې سبا عوام په موږ باندې ټرسټ چې سبا عوام زموږ پارټۍ ته سپک نظر نه کوي دا اوس دی راویښ شو چې کله عمران خان حکومت وغورځېدو او دا پی ډي ایم رایوځای شوي نو هغه ټایم کې دا خبرې نه کولې هغه ټایم کې دا خبره کوله چې ویلکم بیک ټو اولډ پاکستان وایي پرانه پاکستان یو ځل بیا خوش آمدید او اوس چې کوم دی پته ولو لګېده بس دغه لږ شل ورځې دي نو اوس دی د خپل سیاست فایده لټوي خو د عوامو فایده څوک هم نه لټوي لکه بلاول بوټو دومره غټ تقریر وکړو هغې کې د خپل ځان او د خپلې پارټۍ دپاره او د خپل راتلونکي فیوچر دپاره او د مریم نواز د راتلونکي فیوچر دپاره ترخص ووالو خو د عوامو ترخص څوک هم نه وایي عوامو د فایدې خبره څوک هم نه کوي نو را به شو مخکې خبر ته د عمران خان اخري مددګار څوک ثابت کیدی شي نو صدر عارف الوي داسې انسان دی چې د پی ډي ایم حکومت ختم هم شي نو دی به هم مطلب نگران وزیر اعظم سره صدر وي صدر عارف الوي نو دی د عمران خان مدد کولی شي خو عمران خان د ده نه مدد نه غواړي چونکې د عمران خان سره داسې کلوز ریلیشنشپ هم نشته تعلقات یې ورسره هم نشته خو عمران خان وایي چې زه فیر فیصله غواړم زه د قانون مطلب د قانون مطابق فیصله غواړم فیصله د زما خلاف راشي خو چې د قانون مطابق وي فیر فیصله دی وشي زه د چا نه مدد نه غواړم تر اوسه پورې دا اپډیټ شو د ویډیو کتلو زیاته مننه ویډیو مخکې ملګرو سره شریکه کړئ جنید خان افیشل چینل هم سبسکرایب کړئ پیج هم لایک کړئ والسلام